ملة إسلامية أستاذ العلماء شيخ القرآن والحديث حضرة العلامة مولانا محمد طيب طاهري حفظه الله تعالى أمير جماعة إشاعة التوحيد والسنة العالمية وصدر وحدة المدارس الإسلامية باكستان. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزرع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارحين فاتقوا الله وأطيعون. محترم و حاضرین و مسلمانان رونو، دا کله دا علاقہ ما تا سناشنا سکندا چه دی علاقی تا زدیر پخوار آغلیم دی کلی کی بیانم شوه دی او د دې ځای او د دې علاقې مرګري دوستان علما عوام ایوم د پنځپیر سره خپل رابطه هم کړې نو موږ ته دا علاقه هم ناشنا نه ده د عوامو هم ناشنا نه دي او داسې هم نه ده چې زمونږ د خبرې او د موقف نه تاسو نه خبر بلکہ من چه سوایو نداغین هم تاسو خبردار یہی چه زمان مقصد صرف او صرف داده چه خلق دا اللہ توحید تراو بلو دا اللہ دا وحدانیت آوازو کو دا اللہ صفات خلق تا بیان کو
او د شرک نه خلق بیزار کو او د شرک نه خلق منی کو زمونږه موقف هغه دا دی چې مونږه خلقو لا ترغیب ورکو مینا پیدا کو محبت پیدا کو چې هغه ژوند هغه غم او خادي په طریقو د جناب محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم باندې شي او دا طریقو هغه کارون ځان اوساتی کم چې د هندوانو رسمونه او رواجونه یا خلقو د ځان نه جوړ کړي په دین کې اوایل د دین وایي هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابه نو ثابت نه نو داغه نه خلق منی کو زمون کار او موقف دا ده چې من خلقو ته د الله کتاب خو دا الله د کتاب طرف ته دعوت ورکو چې دا الله کتاب الله د مخلوق د بار را لګلو درشد هدایت یو ذریعہ دا یو لار دا او الله داسې کتاب را لګلو چې هغه باندې عام خلق کزان پوهږي نو پوهیږي دا حدیثو د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر چارو کو چې یو سړی دا وایي چې زه قرآن کریم منم نو هغې تشریح او ماغه مني چې هغه حدیثو کې ده هغه حق پرستو علماو بیان کړی ده نو موږ د دې ترغیب ورکو زمون موقف او زمون مقصد دای چې خلکو معاشره سمشي او چې معاشره کې کم بگاڑ پیدا شوه روانه پیدا شوه ختم شي او خلکو کې امن راشي خوشحالي راشي د خلکو میانس کې مینا او محبت زیات شي زګا مینا او محبت هغه د الله په کتاب باندې راځي اسی او ځای کېدل دا خو په بازار کې هم خلک یو ځای کېږي سار شي څوک د یو باندې نه را رواني څوک د بلې باندې نه را رواني څوک د یو خوا نه راځي څوک بل خوا نه راځي او چې بازار کې غرمۍ وګوري نو بازار ډکی دنیا را جمعي څوک یو خوا رواني څوک بل خوا رواني خودی ته اتفاق او اتحاد نه وي زګه چې ماخام راځي نوار یو سړی خپل خپل کور ته رواني او بازار خوشې پاتې شي نو صرف کبرای را جمع کول خلق را یو ځای کول دې ته اتفاق او اتحاد نه وایي اتفاق او اتحاد دې ته وایي چې د هغې عقیده وایي د هغې عمل یوي نو بیا داسې اتفاق او اتحادي چې تر مرګه پوري د دې وجې د کور اتفاق د کور اتحاد او یوواله هغه ال راضي چې عقیده وي او قران کې هم کله چې الله د دې ذکر کوي نو الله فرمایي لا تنكحوا المشركات مشرک اخذ په نکاح باندې مالي مشرک سړی له جنای په نکاح باندې مو ور کوي زګه چې کله عقیده جدای د خزه او د خاوني عقیده یوانی نو هغه په یو کور کې هم یو سورې زی خدای اتفاق نشی راتلې عقیده یوانی عمل یونی نو هغه نتیجه دار اوږي چې اخذ او خاون دای کور روان شي او کې اتفاق او اتحاد ناراضي نو اتفاق او اتحاد دا په عقیده باندې راځي چې کله عقیده وي
نو که یو تن د مشرقي او بل د مغربي، یو عربي او بل سوداني، یو توري او بل سپینی، خو چې کله د هغه عقیده وي نو هغه اتفاق ډېر مضبوط اتفاقي. لکه صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین چې څوک د یو ملک راغلی وو، څوک د بل ملک راغلی وو، څوک سپینو څوک تورو، خو د هغوی منځ کې چې کومه مینه راغلی وه، اتفاق راغلی وو، اتحاد راغلی وو، نو دنیا له یو سبق دی او دنیا یې تر اوسه پورې یادوي او تر قیامته پورې به هغه یادېږي. دا عقیده او د هغې اصلاح، د هغې لپاره یو شی پکار و، یو عمل پکار و، یو قانون پکار و، یو کتاب پکار و چې په هغې باندې دا اتحاد او دا اتفاق او دا دا عقیدی اول راته. هغه قانون او هغه لایحه عمل که هغه انسانانو جوړو نو انسان کتاب کې لازمن کمی راځي، د انسان کتاب کې لازمن زیاده راځي، د انسان جوړ شوی قانون هغې کې کمی راځي. نو الله احسان او مهرباني وکړه، یو تن دی له پیدا کړ چې هغه ته وي محمد بن عبد الله رسول الله صلی الله علیه وسلم. هغه ته یو کتاب راولېږه چې هغې ته وایي قرآن کریم، او بیا جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله په زړه کې یو خبره به اچوله، الفاظ به د پیغمبر پاکو، هغې ته وی احادیث د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم، او قرآن کې الله د هغې ذکر وکړ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. دا پیغمبر د خپل ځان نه د خپل خواهش نه خبره نه کوي، مگر دا وایي چې د تکیږي او د بیا وایي د تشریح کوي، د وضاحت کوي. نو د پیغمبر پاک هغه وینا، د پیغمبر پاک هغه کردار، د پیغمبر پاک هغه افعال او هغه کرکټر، هغه بیا د هغې تشریح او د هغې وضاحت وګرځو چې هغه د پیغمبر پاک اقوال، د پیغمبر پاک افعال کارونه، د پیغمبر پاک هغه کرکټر، دا هغه ویښه ودو ناسته ولاړه، هغه ټول چې راجمع شو نو هغې ته وایي احادیث د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم. نن هم په دې ځای کې دا هغه دواړو ختمو، یو خوا د مشکات شریف ختمو، بل خوا د قرآن کریم ختمو، او په دې ځای کې مولانا محمد امین چا دیره دی هغه دا دواړه ختمونه د قرآن او د حدیثو کړي وو، پای کې ما او تاسو له دعوت را کړی. ما چې کوم آیاتونه ولوستل په دې کې الله د یو پیغمبر ذکر کوي، دا پیغمبر نوم حضرت صالح علیه السلام، هغه داسې ملک پیدا و چې هغه ملک یو طرف ته خشک و بیابان دی او بل طرف ته پای کې چینی هم دی، پای کې د کجورو باغونه هم دي، پای کې غرونه هم دي. هغه خلک ډېر محنت کش او جفاکش خلک وو، ما په خپل هغه ځایونه کتلي دي، د هغې هغه کورونه، د هغې هغه لارې ګودرې، د هغې هغه ځایونه، د هغې هغه بوټي، هغه ټول ما کتلي دي او زه پکې په خپله ګرځېدلی ما. نو هغه قوم ډېر جفاکش و، ډېر محنتي و او ډېر مضبوط او کارنده خلک وو. د هغې هغه کورونو ته زه لاړم،
ما چې قتل نو هغه غرق نسته او پای کې کورونه جوړ کړیو او بچا په کور باندې په دروازه بازي جوړ کړو چا په دروازه باندې زمره جوړ کړو ما سره یو دوه درې مرګریو ما غي ته وګوره کنه دا نر په هر زمانہ کې د خلکو خوخي او بے غیرت په هر زمانہ کې د خلکو بدی شي یو تن په دروازه ګیدار نو جوړ کړي د چا په دروازه زمره او د چا په دروازه باندې بازو ما دا زمره او باز دا بہادری نو دا دار چا خوخ دے پہار دور کے نو معلومی کی دا چا خلق لکمو جفاکشمو بہادرمو محنتیانمو خبائی کی او کمی داو چاہیخ پل محسن نو پی جاندلے چه زمان محسن سوک دے دا چې څوک مونږ ته خبره کوي دا زمون خیر خوا دی او که دا زمونږ بد خوا دی پای کې الله یو تن پیدا کو دا هغه نوم حضرت صالح علیه السلام چې نن تقریبا 15,000 کاله مخکې هغه تیر شوی دی الله دا هغې ذکر کوي کذب ثمود المرسلین سمودیانو دا انبیاء علیہ السلام تکذیبو کو نو رسول خو یو راغلو خدا آغا یو دا خبر تکذیب اللہ ټولو تا نسبتو کو زکا دا ټولو خبر یو وا آغا پیغمبر ورطا سوئی آغا ورطا دو خبری کڑوی یو دا چرا اللہ نوی اری گئی او دویم دا چې زما تابعداري وکړي او دا یو ته دی لنوي چې هغه پیسو ته حاجتو منبرای ته حاجتو اقتدار ته حاجتو بلکې دی له ورتوي چې الله د دې تعلق پیدا شي او ورته صفاوي چورلټ خبره وته وکړه ما اسالکم علیه من اجر تاسو نه سغوارم نه سغوختل لانیم راغله خودی لراغله ما ان اجر الا علی الله ان اجر الا علی رب العالمین زما اجر دا الله څخه دی دا د حق پرست نه خي چې کله هغه د دین کار کوي صرف او صرف د الله رضا لې کوي حضرت موسی علیہ السلام چې کله فرعون د مملکت نه ووته ګډي وبکړي جنا کولا هغه لاړې پلار ته خبره وکړه پلار ورته دو کوي رائے ولي موسی علیہ السلام د الله سره زوګو او د یوونی د لاندې ناس ته او د الله نه سوال کوي ربي اني لما انزلت الي من خير فقير ثم تولى الى الظل بیا لاړ موسی علیہ السلام سوری تا د ونی په سوری باندې کې ناست دعا کوي نو غوي ربي اني لما انزلت الي من خير فقير وازما ربات گمالا ډوډۍ را لګي نو زور ته محتاج ما لس رضی موسیٰ علیہ السلام بیدل مزل کرو موسیٰ علیہ السلام ہوگے او یو کوئی لراغلے دے کوئی باندے خشبان کیا نرم دی گڑے بکئی آغوا دو جنا کئی اولاڑی دی او ایخ پلے گڑے بوتا نرا پری دی زکادا سی غٹا بوکاوا چلا سکا صبح پلا سکا صبح رائستا یو تن رائسته نشوا درانه بوکا او هغه به وبګړي وبکړي چې وبو پاتې شوی نو اجینا کوو بیا خپل ګړي وبکړي زګه بوکا غي رائسته نشوا موسی علیہ السلام دا غي نه تاسو کوي ولې ګړي نه وبکوي هغه ورته من سره سوکشته نه پلارم بوډا دی بل سوکشته نه
چې دی اوبو کی نو بیا موږ خپل ګړې اوبه کوو موسی علیہ السلام راغی او د لس ورځو وګیو یوازې هغه بوکه راویسته الله الله سے طاقت هم ورکړی او چې کله هغې له ګړې اوبه کړې نو قرآن وایي ثم تولى الى الظل بیا لاړه موسی علیہ السلام سوری ته سوری کې کېناسته فقال ربي اني لما انزلت الي من خير فقير بیواز ما ربا کته مالا ډوډۍ را لېږي خیر مانا مفسرین گئی خوب زین اللہ کته مالا سے ډوډۍ راکې نو زه ورته محتاج ما زکات الله سره زوګیو په دې کې آی کې او جنای رااله او درته وایي ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا زما پلار تا پسې راولېږلما دیله راولېږلما چې تاله مزدوري درکوي د هغې چې تا موږ له ګډې اوبه کړې موسی علیہ السلام هم چېرته پناه کته هغه راشه مقله ورسره روان شه حیاناک دورو چې هغه جنای ته نه کتل مخکې روان دی هغه ورته لاره ښیي چې کله شعیب علیہ السلام څخه راغی هغه ځای هم ما کتلی هغه کوهي ته هم چاپېره ورته پوړی وي او زه ورته خوا ته ودرېدم او مې کتل چې د قرآن دا تاریخي ځایونه وګورم دا تبوک نه مخکې وه نو هغه موسی علیہ السلام تلی حضرت شعیب علیہ السلام ته خبره وکړه چې داسې واقعه را سره شوې ده هغه ډوډۍ راواغسته او ډوډۍ ورته کېښوده چې ته ډوډۍ وخوره بیا به خبرې کوو مفسرین وایي موسی علیہ السلام ډوډۍ نه خوړه هغه ورته وایي ولې نه خورې موسی علیہ السلام ورته وایي لا نبیع دیننا بدنیانا لا نبیع دیننا بدنیانا ما ګدای لا ګړې وبګړې نو ما د الله د پاره وبګړې دي ما د الله د خوشالولو د پاره وبګړې دي لا نبیع دیننا بدنیانا منګه خپل دین په دنیا باندې نه خرڅو ما د دین کار کړی د الله رضا له مې کړی ما دې له نه کړی سره دي چې الله سره زوګیو او ډوډۍ نه خوړه شعیب علیہ السلام ورته وایي زه خو په هغې نه در کومه دا خو زمونږ رواج دی میلمه له ورکوو ته میلمه یې تاله مې ډوډۍ راواغسته عرض مې دا کو صالح علیہ السلام خپل قوم ته وایي ما اسألکم علیه من اجر ان اجری الا علی رب العالمین نغواړم تاسو نه په دې باندې ساجره زه بې در نه یوازې نه غواړم پیسې نه غواړم دولت نه غواړم نه د اجر زما مګر د رب د مخلوقات سره زه د الله نه اجر غواړم الله به راله اجر راکوي خو یو خبره درته کومه زما خبره ومنئ خبره دا ده فاتقوا الله واطيعون دا الله نه يرو کوي او زما اطاعت کوي زما خبره ومنئ سورہ انبیاء علیہ السلام چې الله دی سورہ شعراء کې ذکر کوي نو هر یو پیغمبر دا وایي چې تاسو نه څه غواړم نه هر یو پیغمبر دا وایي دا الله نه يرو کوي او زما اطاعت کوي زما تابعداري کوي اوس خلا په کې څه خلک پیدا شي ما وایي پرې د پیغمبر تابعداري په کې چا کړی او څه په کې لا پیدا شي چې پیغمبر د احادیثو نه انکار کوي او لا دنیا روان راو داسې به ډېر پیدا کیږي او راځي به ځي به خدا دوه خبرې یو د الله نه یره او دویم د پیغمبر اطاعت
کاسی دا اللہ نه یری او د پیغمبر اطاعت او تابعداري نه یغم ګور بیا فائدہ نه ور کوي شیطان یو ځل پهلوان په شکل راغی د سراقه ابن مالک په شکل او امیہ ته وی رازا ال دی جنگ شروع دی جنگ اراده وا رازا در سره موجود محمد رسول الله سره جنگ کو هغه ورته وی زنزما دور تویز در سره مولی اریگی شیطان د ځان نه سراقه ابن مالک جوړ کړي او امیہ د ځان سره روان ک کله چې جنگ بدر مقام ته ورسېدل شیطان ملائکه لیدل چې ملائکه راغلي مسلمانانو امداد لا نو پویو شیطان چې ملائکه لیدل جو منډه کا پشا باندې امیہ تو ای چرتا ارور تو ای چپشا انی آرا مالا درونا زوین ما آغاچ تاسو انوی نئی انی اخاف اللہ رب العالمین زیاریگ ما دا اللہ نا چی رب دا مخلوقات دے شیطان آغا وقت وی زدا اللہ نا یاریگ ما چی اگر رب دا مخلوقات دے نو صرف یارا فائدہ ورکی که ورکوله خو اغلا بے ورکڑی وا بعضی بانده موزا و دست با نکی مسئله توحید با نمانی ایره دا دیر خدا ترس ده و دا دا خدا یری ستانه زیاد خدا ترس خواه شیطانو چاگوی زده اللہ نه یریگما او دا آغا زائن مخکراو پشاراو تختید صرف یارا فائدہ نور کئی زمان ربان ترسو چې اطاعت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه او دیو چې قران کریم کې الله مختلف آیاتونه راړي بعضی خلک یې غوي من قران منو او قران چې سوال دی هغه منو احادیث په کې چاره اوستي دي او ځان له دلیل ګرځي چې قران کې الله وایي د قران تابعداري وکړي بازی وی من قرآن و حدیث منو دا امامان پا کی چارہ اوستی دی اگر دا قرآن نا خبر ندی اصل کے یو زائے قرآن کے اللہ وی سورہ شورا کے وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ستاسو چی خلاف یو مسئلہ گرالا فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ واپس کئی داغی حکم دا اللہ کتاب تا سورہ شورا کی لسم آیات کے وئی چھ قرآن کیا گاو گو رئی او دل دے اللہ ویلے والرسولی ورسرنے ویلے نو اگئی وی گو رہا صرف قرآنی ویلے بل زای اللہ وی فلا وربک لا یومنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم نولا سکار سمجھے دا مخلوق گمان دے 400 کی مان والا دے ننا حتی یحکموک فیما شجر بینہم تراغی ایمان والا نشکی دے ترسو جستا سنت فیصلہ کنو نگرزائی آغا مسئلو کی شددائی درمیان ذرا آگلی گورا دل دوئی حتی یحکموک پیغمبر یاد کو قرآن ورسره نه ذکر کړي نو کې یو سره وایي زه حدیث منم قرآن نه منم زګه چې په حدیثو په فیصله کوم الله وی حتی یحکموک فیما شجر بینهم نو هغه بیا واځي حدیث مني ا قرآن باندې مني ځان ته وایي زه د حدیثو تابعدار یم نو بل ځای الله وایي وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ کستاسو جگڑا یو مسئلہ گرالا واپس کے یغیلا قرآن و سنت تا حال دی دوارا ذکر کرل نو بیاوی یرا منگو قرآن و حدیث منو خدا امامان با کی چارہ ہوستی دی نو بل آیات سورہ نساء کی اگرد ریتی آئی مالتی اللہ وی وَلَوْ رَدُّوا إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ کوا پس کرو دی دی خبر لرا پیغمبر تا اولو الامر تا دینا حال دی قرآن ذکر کرے نو حال دی بات سکے
دا ټول آیاتونه را جمع کا. نو چې دا ټول آیاتونه را جمع کی نو حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام یمن تا لیگو ورته وی په سما فیصله کې هغه دا الله په کتاب وی کاږي کې نه وی بیا وستا په سنتو وی کاږي کې نه نو بیا وسکه نو هغه ته د برای بیا به خپل رائے باندې اجتهاد کوم. اوس هغه د آیاتونو راواله نو ول فیصله په قران دا بیا په احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم او بیا چې علماو کوم اجتهاد کړي د قران او د حدیث ته مو وای د دې زماني وسړي سم مجتهدین هغه چې په خواته ارشدي او چې کوم اصول له اجتهاد نو هغه خپل کړیو نو مو وایو قران او حدیث خدایي تشریح چې ائمه کما کړی دا نو باغه طریقه وکي اوس هغه من د زیارت طریقې خودلې دي زیارت لذي په کومه طریقه بځي دعا کې په کومه طریقه وکي خیرات کې په کومه طریقه وکي مړه خاخه په کومه طریقه وکي مړه لامبه په کومه طریقه وکي نو هغه مونږ ته هغه خودلې زما محترمو اوس دور ډیر د فتنو را روان دي یو طرف ته داسې فتنې را روان دي چې هغه د الله نه انکار کوي بل طرف ته داسې فتنې را روان دي چې هغه د قرآن کریم نه انکار کوي بل طرف ته داسې فتنې چې هغه قرآن منم بل څه نه منم حدیث اړو منی نه نو بل طرف ته هغه فرقي چې هغه قرآن او حدیث منم د امامان پکې چاره اوسي نو مولا خو سر نه منم مولا پکې لا سوق دی موږ لا پکار دی چې موږ د هغه علماو سره کینو چې هغه موږ لا قرآن او سنت طرف ته دعوت راکړي او د قرآن او د سنت تشریح او وضاحت راته کوي هغه که یو جماعت او یو ډله ګوري نو دغه ډله چې هغې ته وایي جماعت اشاعت توحید و سنت چې خلکو له قرآن او سنت ته دعوت ورکوي او دې قرآن او سنت ته خلک رابلي په دې سلسله کې دا ملګري اړوي پروګرامونه جوړوي جلسې جوړوي منګ راغواړي علما راغواړي د دې لپاره چې هغه فتنو صد باب وشي ورنه زمونږ بله کارونه یو زمونږ بله مصروفیات دي زمونږ بله د دنیا منډې تړي علي ځلي خو موږ دې له وخت وباسو د دې لپاره چې زمونږ نه چاته خیر او فایده ورسي په دې نیت باندې راځو دا هم نه چې موږ اوزګار یو زمونږ بله منډې تړي خو هغه موږ پرېږدو موږ دې له راځو چې او څو خبرې وکړو د هغې تاسو ته خیر او فایده ورسي په دې سلسله کې نن دې د ملګرو دا پروګرام ایښودی زه پخوا زما یو شاګردو مولوي احسان الحق هغه به دلته درس کو او زه د هغه ختم له راغلی وم نن بیا زمونږ شاګرد مولوي محمد امین او دلته درس کو د ده پروګرام له رالو که ژوندي بیا به هم راځو او په دې سلسله کې دې ملګرو زمونږ یو بهترین عالم چې ډېر ښایسته بیان هم کوي مولانا عبدالحق صاحب هغوی له هم دعوت ورکړی هغوی هم راغلي دي په کار خدا وه چې مخکې بیان کړی تفصیلي او بیا ما اخیری بیان کړی خو چونکې زما مصروفیات زیات دي په راتلو کې ملکان یونیورسټۍ کې هم څه پروګرام و هغې له تللی وم د هغې وي سي او نور ډاکټران استادان پروفیسران هغوی سره وخت تېر شو نو د مختصرې خبرې مې وکړې خو ما ده ته تمهید کېښوده او انشاءالله دی تفصیل کوي تاسو به ښه په مینه او محبت ورته ناستئ الله دې ما او تاسو له د عمل کولو توفیق راکړي او الله زموږ نه هغه اعمال څرګند کړي چې زموږ رب یې زموږ نه رضا شي او زموږ ذریعه د نجات وګرځي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین